تاسو ټول سمدای فلسطین وزیره تاسو تکړه او جرأتمندانه خلک یو او تکړه او جرأتمندانه فیصلې کوو د خلک مریتي مو په پیسو باندې خلي د خلک مو تریتي مو مشران مو ته مخکې کي کله راته ملایان مخکې کي هڅه کله دا خلک کامیاب شي بیا نه د تو پوښتنه کوي نه د ما پوښتنه کوي تاسو کیل دپاره ګراونډ نه لري په دغو غزغیو کې کیل کوي ولې د پاکستان دومره فنډي شه چې تو ته دلته ګراونډ جوړ شي دلته کومې شاید چې هغه نه ته مطمئن یې نو تاسو ټول ته مې چې تاسو ځوانان یو او کوم خلک چې ځوان قیادت لري ځوان څه کله چې په پیسېږي هغه بیا انقلاب راولي او څه کله د ځوان یخو بیا ولئ بیا د انقلاب تمې ونه لرئ نو تاسو ټولو ته زه دا یم که زه آزاد حیثیت سره الیکشن ته ولاړ یم که تاسو ما باندې باور کولی شو فرصت کولی شو اعتماد کولی شو نو تو د علاقې چې څومره مسالې دي دي نه زه یې خبر یم او دې دپاره به زه سنجیدګي هم خپلوم او تاسو ته زه دا هم یم که کله هم ورته الله تعالی مو کار وکړه د فلسطین له اولې ساته سنګړوبۍ پورې چې د خلکو ما کوم ژوند لیدلی وي د دې به مساله دی تاسو ټول ته تاسو ځوانان یوه کمیټي جوړه کړو الیکشن نه بعد الیکشن نه مخکې که الیکشن وخت کې تاسو چوک وعدې کوئ دا دروغې دي تاسو یوه کمیټي جوړه کړو روان وخت کې کورمې دپاره 50 ګرانونه د پاکستان حکومت طرفه روان دي زموږ حکومت سره 50 ګرانونه دي هر یو هغه ځای چې تاسو متنازع په نه یو هر یو هغه ځای چې هغه کې تاسو لانجه نه وي هغه ګراونډ به تاسو ته انشاءالله خپله جوړېږي واجب دي چې تاسو سره محنت وکړو لکه تاسو مو سره باور کولی شو اعتماد کولی شو روان الیکشن کې زه آزاد امیدوار حیثیت سره ولاړ یم ګړی د ما انتخابي نشان دی تاسو ټولو ځوانانو ته مو اپیل دی چې دې پرې تاسو ځوان سړی سپورټ کړو انشاءالله تاسو به زه به اعتماد راکړم مېرمنې تاسو کیل وخت دی تاسو خپل کیل او زه بیا هم تاسو نه معافي غواړم